ډلو ته आवाज دی یا ایها الناس خلقو اعبدوا ربكم بندگیو کی د خپل رب الذي خلقكم اغزات چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلكم او کسان چې تاسو نه مخکیو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ ولید الله بندگیو کو ځکه چې الله دا ټول مخلوقات پیدا کړي او دغه شان دام د الله د قدرت نه خېږي کوم چې رواني د دې د الله د عبادت حقدار دي الذي جعل لكم الارض فراشا الله غزات چې ګرځولې د تاسو د پاره زمکا خورا والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء او را لګلی دی د بری نوبا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بس روباسي پدی باندې د میوه او غلونا رزقا لكم د پاره د خوراک تاسو فلا تجعلوا لله اندادا بس مگر زوید الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو پویږئ و چې دومره اوچت رب دې نه هغه سره شریکان به ولي جوړوي الله او الله خلک ته پته چې دا کارونه زکومه او دا الله طاقت او قدرت ته نو چې الله طاقت او قدرت ته معلوم دي او بیا هم ته دا هغه سره شریکان جوړه وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کچرت تاسو په شک یې دا کتاب نه چې منګ را لېږلې دې په خپل بنده قرآن ته اشاره ده کچرت تاسو د قرآن په باره کې شک کوئ فأتوا بسورة من مثله نراولی یو سورت پشان د قرآن الله سه ناشنا چیلنج ور کړی دی یو سورت راوړي دی قرآن پشان نه چا راوړي دی نه به راوړي وادعوا شهداءكم من دون الله او راو غواړي خپل مددګاران سوا د الله نه کم نور معبودان چې تاسو دی الله وی باطل معبودان کم چې تاسو بوتان دي کوم ته چې تاسو را مدد شوي هغه ته سره موازو کوي هغه مرو غواړي ان کنتم صادقین کچرت تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا بس کچری دا کار تاسو ونکو ولن تفعلوا وچری کولې نشي فاتقوا النار نبس ويريقي دا غورنا وقودها الناس والحجارة چی خشاک داغی خلقو کانی دی اعدت للکافرین تیر شوی دی دا کافرانو دا پارا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کړی دي ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار چې بشک د دوی د پاره جنتونه دي چې بېګ بلاندې دا غین ولی كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر کله چې ورکړې شي دوی ته دا غین سمې و د پاره د خوراک جنتیانو ته چې کله میوه ورکړې شي قالوا وی باغوی هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه سری چې راکړې شوي و موږ ته مخکې د دینه دې څه مطلب چې مخکې دین راکړې شوي یعنی دا میوې د جنت ته خون به جدای او په شکل کې به یو شی نو شی سړی لا په جنت کې کېله او تور کړی شو کېله وخوړه دغه یو شان خوند به بل راوغسته بل خوړه دغه بل شان خوند دی دغه لکه سات مخکې ما خوړلې او خوند دغه بدلو د دې بدل یا مطلب د دې داره چې کله دوی د دنیا کې ول آخرت کې ول میوي ور کړی شي نو دوی به دا و چې دا خو په دنیا کې خوړلې خدای خون خودي سينه ولکه څنګه چې دا ده نو ځکه دا خبره یاد ساتي چې په دنیا کې چې څومره میوي دي او په جنت کې چې کوم میوي دي
دا بعضو میوو بیا په نوم کې صرف مشابهت دی لکه انګور په دنیا کې هم دی انګور په آخرت کې هم دی دغه شان کیله په دنیا کې هم ده کیله په آخرت کې دنیا کې کجوره په آخرت کې هم شته خو صرف نوم یو شان دی نور خوند رنگ بین مزه دا به جدای وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا او راوړې بشي دوی ته دا رزق چې پشان دا رزق وي یا او راوړې بشي دوی ته دا رزق چې پشان د دنیا د میوو وي د دنیا د میوو پشان وي او نور خون به بدلی ولهم فيها ازواج مطهره او د دوی د پاره به په دې جنتونو کې بیبیانی پاکي کړې شوي یعنی پاکی به د بیماریانو نه د حیض نه د نورو ګندګیانو نه به بالکل پاکی وهم فيها خالدون او دوی به په دغه جنتونو کې همیشه سناشنا نعمتونه دي چې الله سبحانه وتعالى ورکی جنتیانو ته یعنی زیره د مؤمنانو د پاره دی چې الله به دوی له دغه جنت ورکی په پای کې الله سبحانه وتعالى سلور قسم نعمتونه ذکر کړی چې جنت کې بدوی ته ملاويږي په سلورو طریقو سره وشیدو زه به کوم جنات کورونه شو رزقو د خوراک شو بیبیانی ملګری شو خالدون د همیشه د پاره به څومره اوچت جنت ته په دې مختصر یو آیت کې الله سبحانه وتعالى ناشنا نعمتونه ذکر کړو چې هغه الله جنتیانو ته ورکي رب العالمین دې دغه نعمتونه ټول مسلمانانو ته نصیب کړي او دا فائدې د ساتي چې په دې مبارکه میاش کې دعاګانې د الله سبحانه وتعالى نړۍ غواړي ځکه چې د روجتي انسان دعا هغه الله سبحانه وتعالى قبلي خصوصا هغه وخت کې چې کله دا نور ډوبېدو ته لږ وخت پاتې شي د ډېر قیمتي وخت ډېر اوچت وخت نو په دې وختونو کې د خپل وخت د عبادت سره تیروي او به دعاګانې ډېر غواړي دا قسمه جنتونه دي نو په دې مبارک میاشت کې به د دعاګانې د الله نه غواړي چې الله موږ له دغه جنتونو کې برخه راکړي ان الله لا يستحيي يقينا الله حيانك ان يضرب مثلا ما بعوضا د دین چې بیان کی یو مثال د ماشی فما فوقها یا داغینا برا کله چې الله سبحانه وتعالى دا مثالونه بیان کړو مفسرین دا خبره لیکي د منافقانو د دوه مثالونه چې کله بیان شول مشرکانو اعتراض وکړي چې دا څنګه کتاب دی چې بده کې مثالونه بیانې الله سبحانه وتعالى اعتراض وکړي چې نه زه خو مثالونه بیانو خدای مثال بیانول خو صعيب نه دی بلکې دا خو کمال الله سبحانه وتعالى غواړي چې د بندگان په دې کتاب باندې پوه شي نو په قسم طریقو سره د مخلوق پوه کوي په خپل کتاب باندې نو دا غوي د پوه کولو د پاره په قرآن کې مثالونه بیان کړي دي مثال د عنکبوت د جولای بیان کړي دلته اوس مثال الله عزت د ماشي مثالونه بیانوم د مچ الله بیان کړي د سپی تذکرہ الله کړي دا د خر تذکرہ کړي دا د ډون تذکرہ کړي دا یعنی قسم طریقو سره الله مثالونه بیان کړي څه د پاره د وضاحت لپاره الله وزغو په ماشي باندې مثال بیانو په دې کې الله وز حیا نه کو دینه دا فائدہ مروته چې ګور الله حق بیانول کې حیا نه کې تبم په حق بیانول کې حیا نه کې فما فوقها ماشي یا د ماشي نه بره څه مطلب دی یعنی الله وی کې د ماشي مثال بیانو او د ماشي نه وړکی کسه شی په دې ملوزي مثال بیانو یا مطلب دی چې ماشي نه کله ډیری اوچتی یا د ماشي د پاسه وزری داغه الله وزر دې مثال بیانو خدای ماشي د وزر مثال په کوم ځای کې دی ذهن کې د ماشي د وزر مثال الله سبحانه وتعالى دلته الله وزر د ماشي مثال بیانوم او داغه د پاسه د وزر نو یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی چې د دنیا چې کومه ده د الله په نزد د ماشي د وزر امر قیمتونه لري اته ګور د ماشي د وزر تذکر راغلی نو دا قسمه خبره په قران کې په حدیث کې دې پر راغلي د ډیر وضاحت لپاره چې خلک پوه شي او په دې مسله باندې د دوی ذهن کولاو شي فاما الذين امنوا بس هر چا کسان دي چې ایمان راوړي دي فيعلمون انه الحق من ربهم
ناغوی پویږي چې بشک دا مثال حق دی د طرف د رب دا غوینا مؤمنان دا قصې نه کوي چې ولي الله د ماشي مثال ذکر کو ولي الله د مچ مثال ذکر کو نه د مؤمنانو کار د ایمان راوړي واما الذين كفروا او هر چا کسان دي چې کفر کړي دي فيقولون ويغوي ماذا اراد الله بهذا مثلا چې سیرا د کړي د الله په دې مثال بیانولو سره کافرانو ته پوښتنه شروع کی الله ولې دا مثال بیان کو ولې د ماشي تذکره وکړه او ولې د مچ تذکره وکړه غوې دا خبري شروع کی يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا گمراه کوي په دې سره ډیر خلک او هدایت کوي په دې سره ډیر ته وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کوي په دې سره مگر نافرمان خلق اوس دې نافرمان خلقو د فاسقانو صفات الله بیانې الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا خلق دي چې ماتي لوز د الله ورستو د مضبوط والی دا غینا ان ګور دوی هغه لوزونه ماتي کوم چې الله سره کړی لکه توحید لوز ماتي دا خو فطری لوز دي د دوی ماتي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او پریکي هغه شی چې حکم کړی دی الله باغی چې یو دکړي شي یعنی الله چې د کوم شی د یو ځای کول حکم کړی نو دوی سکی هغه شی پریکي لکه مثال الله د سید رحمی امر کړی چې رښتې دا د یو بل سره جوړی کوي رښتې د یو بل سره وساتي دوی هغه رښتې هغه دوی پریکي د مور پلار خدمت ته دوی نه کوي د بچو او د خزو او د مخلوق سره احسان دا دوی نه کوي د ټول په دې کې د نراله ويفسدون في الارض او فسادون کوي دوی پزمکه کې اولئک هم الخاسرون هم دا کسان هم دوی تاوانیان دي كيف تكفرون بالله سنگ کفر کوي تاسو په الله باندې وكنتم امواتا او وی تاسو مړه فاحياكم نو الله را ژوند کړی یعنی تاسو نشوي الله دنیا ته راوستي ثم يميتكم بیا بوجنی تاسو ثم يحييكم بیا بتاسو را ژوند کی ثم إليه ترجعون بیا بدی الله تا ټول ګرځولې کیږي تاسو ټول بیا الله ته واپس کیږي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خاص الله غزاد چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې د پاره هغه چې پزمکه کې دي ټول تر الله رحم دې په دې زمکه کې ګور څومره نعمتونه دي څومره مخلوقات دي چې هغه الله زموږ د پاره مسخر کړی زموږ د فائدو د پاره ثم استوى الى السماء بإرادو كرل اسمان فسواهن 7 سماوات بس برابر جوړ کړل واسمانونه وهو بكل شيء عليم او غل فارشي باندې په هدي ګور الله د زمکه تذکر وکړه د اسمانونو وکړه چې زمکه ما پیدا کړه اسمانونه می پیدا کړه وس یو خلیفہ په کار دي چې دلته خوشي ګر واذ قال ربك للملائکه او کله چې وی ربستا ملائکه اني جاعل في الارض خليفه یقینا ز پیدا کون کې هم پزمکه کې یو بچا خلیفہ مطلب یعنی بچا زو خلیفہ پیدا کوم الله سبحانه وتعالى دا شرف او دا خلافت او دا مقام انسان لورکو چې آدم علیہ السلام دې لپاره پیدا کو قالوا يغوي اتجعل فيها من يفسد فيها ایت پیدا کې پدې کې هغه څوک چې فساد بکې پدې زمکه کې ويسفك الدماء او توي بويني پنا حقا ملائکه دوی چې الله ته انسان پیدا کړي خو بوینی توي اب فساد کې
خب ملائکو ته څنګه پته ولګېده؟ وجه دا ده چې د انسان د قسمه قسم خاورې نه پیدا کړی شوی دی، یعنی الله د یو قسمه خاورې نه دی پیدا کړی، سره سپینه توره داسې خاورې نه پیدا. نو څنګه چې دا خاوره ټوله یو شان نه ده، نو ملایکو ته پته و چې د انسانانو طبیعتونه به ټول یو شان نه وي. یا دا چې په دې ځمکه کې مخکې پیریان اوسېدو، هغوی ډېر فسادونه کړي او د یو بل سره جنګونه کړي او ډېرې جاخې هغوی په دې ځمکه باندې جوړې کړي وي. نو ملایکو دا وایي چې هغوی دا جاخې کړي دي، بیا خو به دوی هم کوي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، او من پاکی وایو سره د صفتونو ستا، ونقدس لك او من پاکی وایو ستا د ذات. نسبح تسبیح مطلب پاکی د صفاتو سره، پاکی د الله د صفاتو د الله د شان، بحمدك سره د ستعین داغه د صفت داغه، ونقدس دلته پاکی د ذات الله شو. قالوا يا الله إني أعلم ما لا تعلمون، زپویګم پاغه چې تاسو پې نه پویږئ. دلیل په دې باندې چې علم الغیب دا د ملائکو سره نو بیا څنګه دی عام انسان سره دی؟ بیا علم الغیب دا صرف خاص د الله سره دی. وعلم آدم الأسماء كلها، او تعلیم ورکو الله آدم علیہ السلام ته د نومونو د ټولو شیزونو. دا شیزونه سو دا د ژوند د تیرولو سامان چې کوم دی په دنیا کې، الله سبحانه وتعالی د دې ټول نومونه آدم علیہ السلام ته ښوولي. ثم عرضهم على الملائکه، بیا پیش کړل دغه شیزونه ملائکو ته. فقال بسوي الله أنبئوني بأسماء هؤلاء، خبر راكي ماتا پنومنو ددي شزنو، إن كنتم صادقين كچرتي تاسو رشتني. تاسو داوئي چه منگ دا آدم علیہ السلام نغوري كچرت تاسو رشتني، الله ماتا دي شزنو نمونو خيزا. قالوا يا غوي سبحانك باكدا استعاد فارا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، هس علم نشتي منگتا مگر آغا چتا منگتا پوهرا کردا. إنك أنت العليم الحكيم، يقينا تپوهي فهرسا أو حكمة والي. قالوا يا الله يا آدم اي آدم أنبئهم بأسمائهم، خبر ورک دویتا پنومنو ددی شزنو. فلما أنبأهم بأسمائهم، نو هر کله چې هغه خبر ورکو هغوی ته په نومونو د دې شیزونو، آدم علیہ السلام هغه ټول نومونه ملائکو ته وویل. قالوا يا الله ألم أقل لكم أينوي لما تاسوتا إني أعلم غيب السماوات والأرض، چې بشک زه پوهېږم په پټو شیزونو د اسمانونو او د ځمکې. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، او پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، او کله چې وی منګه ملائکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. فسجدوا إلا إبليس، نو سجده وکړه ټولو سوا د ابلیس نه، ظالم سجده ونه کړه. دا فائدې د ساتي د عوامو کې دا خبره مشهور دي چې دا ابلیس د ملائکو استاد او دا غلطه خبره ده. ابلیس د ملائکو استاد نه دی. ابلیس خو د ملائکو سره اوسېدو د ډیر وخت نه په اسمانونو کې، ځکه هغه د خطاب کې دنه راغی. نو خو د پیریانو نه دی چې هغه د اور نه پیدا دي، او ملائک ډیر اوچت مخلوق دی د الله، چې هغوی د الله نه فرمانی نه کوي. نو دغه اوچت مخلوق استاد دی څنګه شو؟ نو بعض وایي چې د اویا زره کاله دغه د ملائکو استاد پاتې شوی، دا ټول یې منګړت او بې سند خبرې دي. خدولې سجده ونه کړه. ابا واستکبر، انکار وکړو او ځانې لوی وګڼو. دا تکبر او حسد نه، دا
سړی تباه کوي. نو ګوره د څه د لاسه ابلیس تباه شو؟ د تکبر د لاسه او د حسد د لاسه. حسد یې وکړو د دغه سره د آدم علیه السلام سره چې دا اوس وګوره انسان دی او د خټې نه پیدا دی او دې دومره چې دی مخکې شو او دته به زه سجده کوم. ښه تکبر یې وکړو زه د اور نه پیدا او دی د خټې نه پیدا، نو څنګه هغه مخلوق چې د اور نه پیدا دی هغه به سجده کوي هغه چاته چې د خټې نه پیدا دی؟ نو ځکه ځان د تکبر او د حسد نه لرې ساتي. وكان من الكافرين ود كافراننا الله په علم کې خدای ود کافرانو. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة او منګ اے آدم اوسېګته او بيبستا په جنت کې وكلا منها رغدا حيث شئتما او خوراک کوي د دینه پراخه کمزې کې چې تاسو خوخی. ولا تقربا هذه الشجره او من نږدې کېږئ دې ونې ته فتكونا من الظالمين نو بشئ به تاسو د ظالمانو نه. دا یو ونه وه پته نشته چې د څه ونه وه، د دې وضاحت په صحیح سند سره نه دی راغلی، خو دومره دی چې دا یو ونه وه یو امتحان و. الله په آدم علیه السلام راوستو په بیبي حوا باندې چې تاسو به دې ونې ته نه نږدې کېږئ. فأزلهما الشیطان عنها نو اخویول دا دواړه شیطان د هغې نه فأخرجهما مما كان فيه بس ویستل دواړه د هغه نعمتونو نه چې و دوی په هغې کې. شیطان دا دواړه وښویول د هغه ونې د خوراک د لاسه. او را به شي سوره اعراف کې چې دو ته قسمونه وکړو دی ابلیس وی دا ونه ګورې هغه ونه ده که دا تاسو وخوړه نو د همیشه دپاره به تاسو پاتې شئ، د همیشه دپاره به بادشاهي. او دې قسمونو چې دی نو آدم علیه السلام بیا په یقین وکړو د دې قسم د لاسه د الله نوم یې ورته واخېستو او مؤمن ته چې د الله نوم واخلي نو هغه بیا یقین کوي. الغرض دا چې الله دلته وایي چې دوی دغه نعمتونو نه راویستو په کومو نعمتونو کې چې دا دواړه وو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او منګوي کوشي تاسو باز تاسو به د بازو د پاره دشمنانی. یعنی پیریان یا خو مطلب دی چې پیریان او د انسانانو به دشمنی په دنیا کې لکه څنګه تاسو لیدلی کنه باز پیریان راشي د انسانان تنګي الله ته وایي چې تاسو له دشمنی روان یا مطلب دی چې د انسانانو به د یو بل سره دشمنیانی رواني په دنیا کې. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين او ستاسو د پاره بزمکه کې زید او سیدو به یو فائدې به تر یو وخت پوری ویل دی الله. دا نه دی همیشه د پاره په دنیا کې ډډه ولګو صرف پیسې او دنیا ته کارو نه لوي دی وخت پوری په دنیا کې بیا بزید. فتلقى آدم من ربه كلمات بس ذکر آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو څو خبرې فتاب علیه الله مهرباني وکړه باغ باندې انه هو التواب الرحیم یقینا الله ډیر توبه قبلونکې مهربان دی. بعض یو منګړت حدیث پیش کیوي وی آدم علیہ السلام چې کله د جنت نه راووتو نو د عرش ته وکتل الله په عرش باندې لیکلو لا اله الا الله محمد رسول الله نو چې یا الله د دې کس د نوم د برکت او د سړی ته وسیله کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ته کو محمد صلی الله علیه وسلم د دې د لاسه مې وبخه والله ته ته څنګه پته ولګی چې نوم دې ذکر نو ما ته پته بده ولګی چې د اوچت سړی دی چې راغلی نه دی او نوم په عرش لیکلی شي نو الله وبخو. نو دا خبرې دي چې آدم علیه السلام کړې دا په منګړت او موضوع روایت کې راغلي دروغ دي. دا په دې قرآن کې الله بیان کړي په سوره اعراف کې ورایشي ان شاء الله الله کلمات ذکر کړي دا خبرې سوي وي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله موږ خپل ځانونو سره ظلم کړی دی کته ونه بخلو نو موږ به تاوانیان شو الله په رحم وکړو. قلنا اهبطوا منها جميعا منګوي کوشي د دې جنتنا
فإما يأتينكم مني هدى بس كچرت راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت فمن تبع هداي نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو نبيه سير پاغوي باندې او نباغوي غم جنکیږي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او هغه کسان چې کفر کړي دي په الله باندې او دروغجني ګڼلي دي آیتونه زمن اولئک اصحاب النار دا کسان ور والدي هم فيها خالدون دوی بپدی کی همیشه دا نه دیرشم نمبر آیت باندې با د خپل درس نه ودرو او په دې باندې به اکتفا وکړو د سبا نه ان شاء الله ټول ملګرو ته او ټول قدرمنو ته دا خبره کو چې ټول ته یادې د سبا نه زمونږ د درس ترتیب هم دغه په دغه ټیم به شروع کیږي خو موږ به سبق ډیر وایو نن تقریبا یو نیمه غنټه درس شو سبا موږ 2 غنټې کوو دغه چې موږ غواړو په دې رمضان په دې میاشت کې دا قران کریم موږ ختم کوو او هغه لږ مهنت غواړي نو سم مهنت وزکو مسبه تاسو کوي او په دې طریقې سره به موږ د قران ختم او زه مې چې بدی کې سم مهنت ته او سخت تیرول دي تاسو خپل کور کې ناسي خپاره هر سړی په خپل کور کې ناسي ډډه لګولې د قران اور نو بدی کې سم مهنت نشتی سړی والے نشتی او وهم قیمتي کیږي روزه دې ملنډيږي د الله په کلام باندې پوي نو مهنت کوي کوشش کوي او د دې دورې د اخره پورې موږ سره اوسئ نور ملګری خبر کوي نور خپلوانو خبر کوي د درسونو مخکې نشر کوي چې فائدہ عام شي او الله سبحانه وتعالى به موږ ټول باندې رحم وکړي ان شاء الله سبب سوره البقره شروع کو د سلوختم نمبر آیتنا او به سبانه به سبقوم ان شاء الله ډیر وایو الله دې به موږ ټول باندې رحم وکړي او دا روجي دي الله سبحانه وتعالى زموږ د مغفرت ذریعہ وګرځي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې په دې مبارک میاشت کې د الله دې سي بندګي وکړو لکه څنګه چې الله غواړي او الله دې زموږ ناراضي شي او الله سبحانه وتعالى د بیماری د کورونا مرض د الله ختم کی او په کوم مسلمانانو باندې چې راغلي د کوم چې په کې اخته شي دي الله دې هغه روغ صحت ورکړي او باقی چې کوم مسلمانان دي چې کوم ته الله ساتلی دي رب العالمین دې ته وي وساتي او ټول باندې دې الله رحم وکړي ان شاء الله سبا بیا ملاقات کو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين